یو مین ځوان یو ځوان پر یوې پیغلې باندې مین شو. بالاخره خپله کورنۍ یې راضي کړه چې واده ورسره وکړي، مګر ځوان د خپل زړه د اطمینان لپاره د پیغلې له ګاونډیانو او کلیوالو څخه د نوموړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا څنګه نجلۍ ده، ځکه ده فقط لیدلې وه، نور یې عادتونه نه ور معلوم. ګاونډیانو او کلیوالو یې د پیغلې عیبونه بربنډ کړل. ځوان ته یې وویل دا نجلۍ چې ته واده ورسره کوې دا خو بدرنګه ده، بې ادبه ده او کمکله هم ده، خو نجلۍ یې ډېره سپکه ورته معرفي کړه. ځوان چې د کلیوالو خبرې واورېدې نو له خپلې پرېکړې تیر شو او د نجلۍ سره یې د واده کولو شوق مات شو او په لار کې له یو سپین ږیري سره مخ شو. سپین ږیري ترې وپوښتل چې ولې غمجن یې؟ ځوان ټوله کیسه ورته وکړه. سپین ږیري بابا ورته وویل راشه زما لورګانې هم شته، یوه به تا ته درکړم، مګر لومړی باید زما د لورګانو په اړه خلک وپوښتې. ځوان ورسره ومنله او لاړ. د خلکو نه یې د سپین ږیري د لورګانو په اړه پوښتنه وکړه او بیا سپین ږیري ته ورغی او ورته یې وویل چې ستا لورګانې خو ټولې بدرنګې دي او له هغه پیغلې نه هم بدترې دي. سپین ږیري بابا ورته وویل راځه چې کور ته لاړ شو او ته به یې په خپلو سترګو ووینې. کله چې ځوان سپین ږیري سره کور ته لاړ نو یوازې یوه ځله بوډۍ یې کور کې وه چې د سپین ږیري میرمن وه او تر اوسه یې بچیان نه وه زېږولي. سپین ږیري ورته وویل وګوره زما لورګانې کله وې، زه خو فقط دلته یوازې د خپلې بوډۍ میرمنې سره ژوند تېروم، خو ما تا ته دا خلک درپېژندل چې د یو چا حقیقت به ور معلوم هم نه وي او نه به یې څوک لیدلی وي، خو چې پوښتنه ترې وکړې چې فلانکی څنګه انسان دی نو به له ځانه خبرې درته جوړې کړي. ځوان پوه شو چې خلک د هر چا په اړه لوند قضاوت کوي، د چا په اړه هیڅ معلومات هم نه لري، مګر عیبونه یې داسې راسپړي ته به وایې چې ټول عمر یې ورسره تېر کړی دی. د ځوان رنګ یو ځل بیا تازه شو او لاړ د خپلې محبوبې سره د واده پرېکړه یې وکړه او په خوشحالۍ سره یې واده ورسره وکړ. عبرت ګرانو ورونو او خویندو، چې کله مو یو څوک خپل په سترګو نه وي لیدلی د هغه په اړه د بل خبرې مه منئ، ځکه د نن سبا د بعضي انسانانو خولې له زهرو ډکې وي، په خولو کې یې ژبې وي خو ژبې نه بلکې سمې تیرې چړې وي چې د هر انسان په زړه به ګزارونه کوي او زړه به یې زخمي کوي. او بعضي انسانان خو دا عادت لري چې په بل پسې تهمتونه او غیبتونه او بدې خبرې کول خوند ورکوي، خو په دې سر نه خلاصوي چې آیا که هغه خبر شي چې ما ورپسې دروغ ویلي یا مې ورڅخه غیبت کړی نو څومره به یې زړه ازار شي. یو مین